ټول ناول خو ډېره بخښنه غواړم او ساري دا ټیوټوریل چونکې ډېر لیټ شو او زما مرۍ خراب هغه تاسو په دې کې هم محسوسولی چې زما اواز اوس هم ټیک نه دی خو اني هاو موږ خپل کلاسز جاري ساتو. نن موږ په دې کلاس کې دا ریکټینګل ټول چې دي دا پکو ټیک ته لیکن سره ریکټینګل ټول دی، راونډډ ریکټینګل ټول دی، الیپس ټول دی، پولیګان دی او لاین ټول دا ټول سیم دي. جو مزده کو ټول سیم دي، صحیح ده. نو دا دی بیا به موږ په دې پسې لیر کلاس دی او بیا انشاءالله دا ټولز چې دي دا به 1 by 1 کو او موږ ډیزاینینګ شروع کوو ځکه چې دې ټولز په ډیزاینینګ کې څه رول نشته، دا جست پوټ ایډیټینګ کې پکار راځي. پوټ ایډیټینګ باندې بیا ځان له کلاس ولو دا ټول به یوز کوو بیا تاسو کلیر شئ. خو مې بي دا به لیټر ډسکس کوو خو زموږ به مین فوکس صحیح پر ډیزاینینګ باندې وي ځکه چې زه تاسو تیاروم فریلانسینګ دپاره چې فریلانسینګ له ځان ریډي کوئ نو تاسو به مین فوکس پر ډیزاینینګ کې صحیح ده. تصویران ایډیټینګ او پوسټ نو دې قسمونه روزئ، اول خپل سکلز پالش کړئ، سکل نه پس به بیا هر سره کوو. نو ریکټینګل ټایم نه ځای کوم ریکټینګل ټول څنګه چې دا ټول ویلو هغه شان دا دی خو دې ټول کې تاسو سلیکشن کو دی کې دا سلیکشن نه دا بای ډیفالټ ته په خپل هغه شیز جوړئ. ګوره که تاسو شفټ نه نیسئ او داسې ډرا کوئ نو دا ریکټینګل جوړئ. ریکټینګل څه ته وایي چې د هغې اپوزیټ سایډ صحیح سیم وي. لکه دلته اوس دې کې تاسو ګورئ اپوزیټ سایډز چې کوم دي لیفټ رایټ هغه سیم سایز دي او ټاپ ډاون سیم سایز دي. ته ریکټینګل وي که تاسو سکویر جوړوئ او تاسو د شفټ بټن نیسئ، شفټ ما کیبورډ کې شفټ بټن ونیوله نو دا تاسو نه یو سکویر جوړئ. ټیک ده، دا جست تاسو شیپ ما پرېږدو اسې بای ډیفالټ ریکټینګل ډرا کوم او کلیک پرېږدم د ماوس نو دا شیپ زما سره ډرا شي او داسې زما سره دا پراپرټیز راشي. ته ډایلاګ باکس هم وایي، پراپرټیز وینډو پینل ورته هم ویلی شو یا پراپرټیز پینل هم ویلی شو. دا سیم پراپرټیز هم دلته هم اویلیبل دي. که زه دا لر کړم نو دې شي کلر چینج کوم نو کلر چینج کولو لپاره موږ فیل استعمالو. صحیح ده، فوټوشاپ کې کلر لپاره فیل دا السټریټر کې هم یوز کېږي او فوټوشاپ کې هم. نو فیل دا دی وایټ کلر دا زه چینج کړم چې کم کلر تاسو اړوئ دا تاسو یې کلر چینج کوئ. که تاسو اوس وایئ چې په دې کې هغه کلر نه دی اویلیبل نو دا کلر پکر تاسو سره دا دی، په دې جسټ کلیک کوئ تاسو دا ویل راشي د کلر پکر هغه نو دې کې تاسو هر څنګه کلر یا تاسو ځانه سلیکټ کوئ. مطلب زه اوس فرض کړه دا بلو ورکوم یا دلته دا کلر ورکوم اوکې کوم نو دی ولته اپلای شي. صحیح ده، سیمپل په دې ځان کنفیوز کوئ نه. دویم کدی کې تاسو ګریډینټ اپلای کوئ نو دا ګریډینټ دی. دا ګریډینټ بس لیکي ګریډینټ مینز د ون نه سیوا کلرز چې کله هغه کمبینیشن کیږي او ته یو شی ته اپلای کوي ګریډینټ دی. نو ګریډینټ زه فلحال ځکه نه اپلای کوم چې دلته ګریډینټ ټول زموږ سره پاتې شوی دلته دا دی. کله چې موږ ګریډینټ ټول وکړو تاسو په دې کنسپټ کلیر شي دا بیا تاسو زیات ساتي دا تاسو په خپل اپلای کولی شئ. صحیح ده، نو ګریډینټ زه فلحال نه ټچ کوم. نو راځو د نور پراپرټیز ته. بیا زموږ دا دی سټروک په اسانه الفاظو کې فل دی، کلر ته چې یو شي له کلر کې فل دی او سټروک بارډر دا چار چاپل چې کوم بارډر دی زه د شي فل چینج کوم واپس کلر ته وړم او کلر یو بلو ورکوم. ټیک شو، اوس زه د له سټروک ور سټروک مینز دی له یو بارډر دی خو یو بارډر کلر ورکوم نو هغې دپاره دا سټروک دی. نو سټروک دا کرښه چې کوم دی مطلب نو سټروک یا نو پارکینګ نشان څنګه د هغې دپاره استعمالېږي. دلته دا آپ دی سیم دا د پل دپاره هم اپی نه دلته که پل تاسو آپ کوئ دی نه آپ شو. که کلر ورکوئ دی کلر ورکوئ چې کوم ورکوئ که ګریډ ورکوئ ګریډ ورکوئ. صحیح ده، نو دغه شان سټروک دپاره هم سټروک آپ دی که سټروک کلر اپلای ساري یو کلر اپلای کوي بارډر ته سټروک ته نو دې پس کومه دا ریډ کلر واغستو نو دا چونکې ریډ کلر خو ما واغستو خو هغه سټروک کم ویلیو چې دغه زیرو ده. مطلب تا یو کس له یو شیز د اپلای کړی دی خو یې داسې ویلیو نه ده ورکړی چې زه ویلیو سیوا کم دی په اوس ښکاره شي. تاسو ګورو زه لږ زیاتوم دی نه ورو ورو اپلای کېږي او ښکاره کېږي. دا زموږ سره څه دی سټروک دی. دا زموږ سره ویټ دی. صحیح ده، سټروکسونه ویټ تو سیوا کې کمې. بیا دې خو زموږ سره لاین چې دا سټروک دی لکه چې تاسو څنګه غواړئ لکه لاین غواړئ یا ډاټ ډاټ غواړئ ګورئ ورته یا دا ډاټ ډاټ لکه زه دا شیز لږ ورکوټی کړم دا ویټ تاسو اوس دا صحیح پیل شي دغه ډاټ ډاټ لږ زوم کړم نو دا یې نه او ډاټ ډاټ شو. دغه شان واپس ګوره ستاسو نو ما زوم ټول واغستو نو زما نه هر څه پراپرټیز لاړه. دا مسلک څه سټوډنټ سري نو دا یاد ساتئ چې تاسو وایئ چې ما ته واپس هغه وینډو راشي نو سیمپلی ګوره دا ویکټر شیپ دی دا راسټر نه دی پوټشاپ چونکې راسټر اپلیکیشن دی او السټریټر ویکټر دی. نو دا ویکټر شیپ دی ځکه دی کې اینی کاینډ اف چینجز کولی شو دا به ډسټرب کېږي نه خرابېږي به نه. نو چې ویکټر شیپ دی او ویکټر شیپ سره تو کله ډیلینګ کې د دې لپاره به تو دا ډایرکټ سلیکشن ټول او پارت ټول دا یوز کړئ. ګوره ما سر ټول راوسو بر هغه پراپرټیز دوباره رااله نو دا خبره یاد ساتئ کله چې تاسو د ایمیجز یو پکسلز بیس څه سافټویر یا څه ساري څه ایمیجز ابجیکټس دي ډاکومنټس دي هغې به تاسو په مو ټول ډیلینګ کوئ. خو چې کله ویکټر وي هغې کې څه چینجز کلر چینج کوئ څه به کوئ دلته تاسو دا ویکټر شیپ نو تاسو بیا ډیلینګ په څه کوئ په پارت سلیکشن ټو ډایرکټ سلیکشن ټول باندې ما ډایرکټ سلیکشن ټول واوس دا هغه فل او سټروک واپس رااله. نو دلته که تاسو دا نه خوښ ډوډ کې ډاټ ډاټ وخښئ نو دا هغه ډاټ ډاټ شو. صحیح دا به وروسته ډسکس کوو خو جست چې تاسو کلیر شي چې دا څه قیسې دي او څه نه دي. زه واپس دغه پراپرټیز تاسو ولیدل دا زه واپس راځم دې شیپ ته او دلته اپلای کوم واپس یو شیپ
نو دلته پراپرټیز پینل بای ډیفالت کم چې ډایلاګ باکس مو ته ما سره رالو نو دا ما سره ویټ او هایټ ته ګور تاسو د ډبلیو ته زرا شم دا ایروز جوړ شي سي تاسو نه نو دې سره دا ویټ چونکې هاریزنټلی نه غسیوا کی کمی کې تاسو نه هغه شي کلیک منی ولې سي ماوس کلیک منی ولې دا سیوا کی او ایکس اکسس باندې دی دا هغه د ساري اکسس د ایکس پوزیشن د څنګه بوزي په ډاکومنټ کې زو ماینس کم نو دا د سما اکسس پوزیشن دی او د سي ورټیکل وای پوزیشن دی نو دا غزو پوزیشن بوزمه نو دې زم تاسو چینج کولای شئ او سمپلی په مو ټول نه سي بوزي را بوزي غیم شي نو دا ویټ ته هایټ چونکې د سي د نو هایټ ز دې نه چینج کولای شم تا نوٹ کوئ تاسو کوس تو چې ویټ او هایټ یو ځای که زه هایټ سیوا کوم چې ویټ هم ځای کېږي سیوا کېږي نو دا لاک چې دا چینج چې دا یو بل سره کوي یو بل سره کنیکټ کوي جو زه ویټ زیاتو دا نه هایټ مو سره زیاتېږي که تاسو آپ کم نو په صرف ویټ زیاتېږي تاسو نوٹ کوئ صحیح شو او دا ایکس واي پوزیشن دی که دا تاسو یې نه کوئ نو دا تاسو صرف دا په دې مو ټول نیسئ او بوزئ زه به یو کلر اپلای کوم فرض کوم دا اپلای کوم ګوره مو ټول ما سلیکټ کړی اوس زه هلته ایکس واي پوزیشن ته ګورئ هغه ویلیوز چینج کېږي تاسو د هغه ځای چینج کوئ او که دې ځای چینج کوئ نو سیم دي صحیح ده دا اوس تاسو سره کلیر شو بل ګوره دلته زه سټروک اپلای کوم یو سټروک ما اپلای کوم ویلیو اګین هغه دی سو دلته هم دی نو زه ویلیو له سیوا کوم زه دا کوم لږ زیات هم دا دی سټروک او لږ زوم کوم چې تاسو ته کلیر شي اوس ګورئ نو اوس دی خو ګورئ دا سټروک ته کنه دننه سایډ ته راغلی دلته دا پراپرټي دی ګوره یو سټروک ان سایډ مطلب ګوره زه اول دا کلیک کوم تاسو ته اوس کلیر شي دا سټروک اوس څه دی آوټ سایډ دی ساري یار ما زوم واپس کنټرول 0 باندې بای ډیفالت زوم ته راځي صحیح ده که تاسو ډېر زوم کړئ کنټرول 0 بای ډیفالت زوم ته راځي صحیح ده اوس وګوره زه دا سلیکشن ډایرکټ سلیکشن ټول لم دا ریکټینګلی نه تاسو دا سټروک آوټ سایډ ان سایډ واضح کوم نو اوس ګوره س سټروک بار ته دا ساري دا فات ریکټینګل نه دا فات دا لاین چی نه نو س سټروک بار ته لې ستې دن راغلی دی نو دا څه دی سټروک سنټر دی که زه ان سایډ کم نو ګوره هغه د لاین نه سټروک ټول دن رالو ریکټینګل ته دا ان سایډ شو که زه آوټ سایډ کم نو دغه لاین د دې فات نه سټروک ته ګوره آوټ سایډ بشي اب پات دن نه پاتې شو دا دی او سټروک ته شو آوټ سایډ شو نو دا خو کنسیپټ دی ان سایډ سنټر د سنټر نه نیم به دن راشي نیم به بار راشي او آوټ سایډ بهر ټول به بار لاړ شي صحیح ده ګوره دا کنسیپټ دی دا په السټریټر چې انشاءالله موږ ټچ کوو چې راونډډ ریکټینګل دی کې تاسو ته صحیح پته لګي نه بله خبره یاد ساتئ دا چې زه دا شیز لږ زوم کوم چې سټروک چېرته مې اپلای کېدی خو صحیح دی خو چې دا ویلیو ستا سره بیخي راونډډ ویلیو مطلب په پوینټونو کې پکسل چېرته هم هاف نه نو دا همیشه پول اچوي لکه زه چې دا چوم 50 به اچوم 50 ویلیوز به پوټ کوم صحیح ده پکسلز یا به 60 65 51 52 53 څومره ویلیوز دي یا 2 3 4 5 1 200 200 څومره چې ان پاینټ ویلیو پوټ کولی شي خو نیمې نه چې لکه 50.1 یا 1.3 ځکه پکسلز نه به بیا هغه ډسټرب وي دا پکسل صحیح ده خو دا ویکټر شیپ دی دې دومره پروا نشته به تاسو کلیر شي تاسو سکیپ کوم دا پلسټریټر کې ډېر ښکلی کوي انشاءالله راځو دې ځای ته د دې مین خبره دا ده چې دې رقم کار چې دا ته ګولې دې دپاره دا اپشنز هم سره دي نو دلته چونکې دا لاک اپلای دی که زه اوس دې نه ویلیو ته ډایرکټ هم پوټ کولی شي لکه دلته اوس ما 50 پوټ کړه انټر مې کړه نو ټول راګول شو دا تاسو یې نه نو هغه ویلیو ټول پوټ شو دا لاک لګېدلی نو زه که دا داسې هم کولی شم ګوره ته دې داسې چینج کوم هغه زما څه کېږي هغه سایډونه ګول کېږي که تاسو وایئ چې زه سنګل سایډ زه کنټرول زیډ وام او دا سټروک لږ کم تاسو ښه فیل کوئ دا اندازه دا شو اوس وایم چې زه سنګل سایډ نو دا لاک څنګه چې دلته هغه لاکو دا لاک به زه لر کم د دوی دا چینج د یو بل څه کم جوړو تړونو به څه شي ډسکنیکټ به شي نو اوس زه یو چینج کوم نور به نه چینج کېږي دا تاسو نه یو سایډ شو زه دا سایډ هم ورسره ګول کوم نو زه به دا سایډ کم دا تاسو نه دا شیپ رالو هغه دوه سایډ نه دي نو دا سیم که تاسو سیم کنسیپټ غواړئ نه 364 کاپي کوئ کنټرول سی او 364 دلته پیسټ کوئ کنټرول وي او انټر کوئ نو دواړه سیم راله صحیح شو نو دا اوس تاسو سره دا که ټول یو ځای اپلای کوئ که بیل که تاسو دې ته مې اپلای کوئ دا سیمپلی دا داسې کوئ دا به دې ته اپلای شي په دې زه ټایم ضایع کول نه غواړم صحیح ده اوس دا اپشن کې چا السټریټر کړی یا څوک تله څه ناسه ټچ کړی کې پات پاینډر اپشن زوم سره نو په هغې کې دا اپشنز پات پاینډر کې ماینس فرنټ ماینس بیک ډیوایډ او مرج هغه اپشنز دي هغه دلته هم دي ګوره که دې سره زه یو بل شیپ ایډ کول غواړم دې شیپ سره صحیح ده زه دا لږ دې خوا موو کوم نو زه به سمپلی شیپ راوالم پر زه سرکل ایډ کوم دا راونډ ډایرکټینګ یا سرکل نو زه به شیفټ ونیسم او دې سره به دغه شان راشم لکه زه دې د سرکل لږ داسې ایډ کوم نو تاسو ګورئ نو دې سره دا سرکل ایډ شو که زه مو ټول والم دا وینئ دا شیپ ته جوړ شو دغه شان که تاسو بل شیپ راوالئ که نه او دا شیپ سلیکټ ډایرکټ دا تاسو اوس ماینس کوئ دا دی نو دی به ماینس شي دا یې دا کرښه دی مطلب دا چې دا د بل شیپ نه ماینس شي دې ته ماینس فرنټ په پول السټریټر کې ورته وایي داسې دی کې دا ګوره دا دی اوس انټرسیکټ چې دې دواړو کم کامن ایریا ده داسې د دې سرکل ایریا دا ده د سره ټچ ته ده دا تاسو نه او د دې شیپ هم دا کامن انټرسیکټ چا که میتس ویلي یونین انټرسیکټ نو دا هغه اپشن دی نو دې زه انټرسیکټ کوم دغه پات یا نور به ډسکټ شي او دا دی
exclude مطلب بدی کې چې کم کامن ایریا دا لرشي او دا نور دی پاتې شي نو دا ایکسکلود کم نو هغه ته کټ شو دا پاتې شو او که واپس جاین کم نو جاین ته براشي صحیح د پدې آپشن ځان ډیسټرب کوي نو دا موږ نه دلته یوز کوو دلته موست کامن شیپس موږ ډرا کوو او موستلی دا آپشن چې دا موږ په السټریټر کې کوو نو دا زما سره کامن شیپ چې ډرا کې دلته په پیل آن کې دا سره په پیل رالو صحیح ده که دغه شان تاسو د راوند ریکټنګل تراشي سیم دي دغه راوند ریګور دا ټرایانګل ماډرا کو دي زو راوند ریکټنګل جوړوم خو زورا شمته دا زی دا چین بولګم او دا بل ګول کم دا راوند ریکټنګل او پیل په اپلای کم پرس کنو دا ما سره راوند ریکټنګل رالو کدا زو د سینر ډرا کوم نو دا راوند ریکټنګل الریډي دا اپشن هم دلته ته سیم ډرا کولې شي دا رالو واپس اق اپشن رالو دا سیم دي که تاسو یو یوز کوي کبل یوز کوي ټول 10 بای ډیفالت دي سره یو شیپ ته جوړولې شي صحیح ده نو دا د سو وجد وانه سیم د یو له په بای ډیفالت 10 ویلو د راوند ریکټنګل ورکړی دا زه واپس دا شیپس ډیلیټ کوم ټایم نه ځای کوم د قسم دی بیا سرکل د نو که سرکل ستا شیفت نه سیدی سي برازي او که شیفت وسنو له سرکل برازي دا تاسو نه د قسم پیل آپشن تاسو راځي دا ټول سیم دي دا به ته اپلای کولای شي ټیک شو دې سره بیا زما سره پولیګان دی نو پولیګان کې دلته سایډډ دی لکه زه دا نه دا شیپ نه سم 15 سایډډ راکې که زه سیوا کوم که سیم کنسپټ پیسې د فیل میل تاسو قصې چې په ټول د لپاره سیم په ټول معنی زه د سایډډ څخه کوم زه تر ټرایانګل جوړم ټرایانګل کې 100 سایډ درې نو دا وسله کم او دلته وسوم ټرایانګل او درې ساری سایډ وسه کم درې کم او جو شیفت نه سم مسر ټرایانګل رالو تاسو لیدئ شي بیا تاسو پیل دلته اپلای کوئ نو دلته راشي او پیل اپلای کوئ صحیح ده که یوټیوب بټن جوړوئ نو اوس یوټیوب بټن به څنګه جوړو دلته به راځو راوډ ریکټنګل والم او دا به زه داسې ډرا کړم صحیح شو او دې دا سیډ به لږ ګوره یوټیوب څنګه سوري نو دله به راشم کلر به څه کم پیل بول داسې سور کم ټیک شو او دی به څه کم لږ کوټې به ګول کم دلته رالم او څه کم لږ ګول لکه داسې مې کو صحیح شو بیا به دې واپس راشم دا بیکګراوند مسلې کوم چې ایکسټرا شیپ ډرا کوم دلته به راشم پولیګان به والم الریډي 3 سایډ نو هغه به راشي دا انګل صحیح شو دا زما سره رالو نو زه به شیپ پرېږدم او دې کلر الریډي سپین وی صحیح شو خو دلته پولیګان چې دی لاندې دی دا یوټیوب چې دا بره دی نو ځکه نه ښکار نه پولیګان به بره کړم صحیح شو دی بره شو اوس چې دا ورکوټې کوم نو بس لږ به ورکوټې کړم دا زما سره دواړه بیا سلیکټ کړم او سنټر به کړم نو ما سره یوټیوب بټن راله نو دې سمپلی د دې نه علاوه که تاسو ګورئ دلته زموږ سره دا دي کسټم شیپ ټول دې کې بای ډیفالت شیپ ورکړي لکه دا ونه دا بیا موږ خپل هم جوړو زه په دې باندې ایکسټرا کلاس به انشاءالله علم کسټم شیپ ټول دا بای ډیفالت زموږ سره شیپ نه سي دا تاسو سره ونه ډاکټر ډرا شو کلر تاسو شین کوئ یا بلو کوئ دا سره ونه راله داسې تاسو خپل شیپ هم ډرا کولی شئ هغه دې ته ایډ کولی شئ نو په دې وضو ایکسټرا کلاس علم خو دا شیپ ضروري دي چونکې دا بیسک شیپ دونه یوز دي راځي نه خو په ستا په ډیزایننګ کې په هیډر پوټر کې یا یو شیپ لاندې کلر رالی یو څه بل څه کې دوی یوز زیات دي نو هوپ تاسو په دې کې څه نه څه لرنینګ شوي نو دې نه پس زه په پین ټول باندې کلاس والم او په لیرز باندې بیا موږ انشاءالله ډیزایننګ سټارټو نو تاسو کم کلاسز هم چا مس کړی دوباره وګورئ دا څه بیسکس دا مو ګورئ بیا چې کلاس کوم انشاءالله تاسو به دا ټولز ډېر هیلپفول او تاسو به کلیر یې زه هغه بیسک باندې سټارټ ما غوښتی چې تاسو ته انشاءالله په لرنینګ کې څه مشکل نه وي